نبی علیہ السلام سره یو کس ناست دی، مشکات حدیث دی، مشکات ام سلمہ فرمای ګڅ لاس باندې خوراک چا مخې ته ناست دی او بې ادبي که ګڅ لاس باندې، دا تکبر علامه ده. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي بچې په ښي لاس باندې خوراک کوه، زما طاقت نشته چې زه په ښي لاس باندې خوراک وکړم. ګورئ ښه شان ته نبي علیه السلام ته فرمایي چې فنعم، بس صحیح ده همداسې به وي. صحابه کرام څه فرمایي؟ ځوانو ماشومو ځوان شو بوډا شو په ټول عمر باندې دا لاس بیا خولې له نه دی وړی. سوچ کړه په ټول عمر باندې دا لاس د بیا خولې له نه دی وړی، بس فالج والختم. ته نبی علیه السلام ته چې زما طاقت نشته په دغه لاس کې، رسول الله فرمایي چې ټیک ده بس همدغسې به وي، بس چې خولې نه ووته په ټول عمر باندې د مبارک دغه کس بیا دا لاس خولې له نه یې وړی، ختم. مشکات تاسو وګورئ صاحبان، دا د نبی علیه السلام. صحابه ورته فرمایي یا رسول الله تاسو کله کله په خوشحالۍ کې، کله کله په غصه کې انسان، کله کله په سفر کې، کله کله په حضر کې، په کلي کې، کله په آرام کې، کله په ویښه باندې تاسو چې کومه خبره هم کړئ، کومه خبره هم کړئ، موږ یې لیکو ځان سره. دا کفار اعتراض کا چې نبی علیه السلام تاسو هره خبره مه لیکئ. موږ تر تپوس وکړه چې ولې نه لیکو؟ وایي چې عام انسان دی، ګوره هغه ته عام انسان ښکاري که نه، نعوذ بالله من ذلک. وایي چې ځکه یې مه لیکئ چې نبی علیه السلام هم انسان دی، نو غلطېدی هم شي، په غصه کې ما ورته ګډې وډې یو که نه یو، ما ورته خو ګډې وډې یو. نو هغو کفارو دا ایمانو چې نبی علیه السلام هم انسان دی، نعوذ بالله، هغه هم نعوذ بالله ورانې پیچاړې ویلی شي. تاسو څنګه نبی علیه السلام چې په هر حالت کې تاسو یې خبره لیکئ؟ یا رسول الله کفار مونږ منع کوي، څه وکړو؟ مونږ دپاره څه حکم دی چې آیا مونږ په هر حال کې ستاسو خبره لیکو؟ دا واورئ صادق او مصدوق پیغمبر هم دی، صادق او امین پیغمبر هم دی. نبی علیہ السلام ترمیزی حدیث تے، ترمیزی شریف حدیث تے، پیغمبر علیہ السلام صحابہ ته څه فرمایي؟ اے صحابو که زه په حالت د سفر کې یم، که زه په حالت د حضر کې یم، زه که په حالت د غصه کې یم، زه که په حالت د راحت او خوشحالۍ کې یم، دا یاد لرئ په هر یو حالت کې چې زما خولې نه خبره وځي هغه لیکئ. ځکه ورته فرمایي انی لا اقول الا حقا، پیغمبر علیه الصلاة والسلام خولې نه نه وځي مګر حق تر وځي. نبی علیه السلام خولې نه د حق نه ما سوا بل شی نه وځي چې زه په هر حالت کې یم، هر حالت کې یم. تاسو لیکئ دا خبره، دا حدیث دی، دا اسلام دی، دا دین دی، دا شریعت دی، دا لیکئ. انی لا اقول الا حقا، محمد رسول الله مبارک نه مگر سی حق یې حق. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شان دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.